اول خو مونږ مونځ کوو نه، مونځ سره زمونږه د ټولو دشمني ده، هر څومره مسلمانان چې د غیرو خو سره جو عاصم ده زمونږ سره هم دشمني ده. اول مونږ مونځ کوو نه، که مونځ کوو نو بیا یې زر زر کوو، او که چرته مونځ کوو نو د جمع سره یې نه کوو، ځان نه څه کوو، د جمع سره اهمیت زمونږ سره نه. یو روایت کې راځي چې د چا د جمع مونځ ورسو د 50 مرتبه ثواب حاصل. دویم روایت کې راځي چا چې د جمع مونځ ورسو سره د تکبیر اولانا د 20 مرتبه حاصل کړي، او چې چا ځان له مونځ کو په صحیح طریقه باندې عملي ونه والي نو د یو مرتبه د مانځو حاصل کړي. نو چې څوک وایي چې 50 درجې دي دام ټیک دی، چې څوک وایي چې 20 درجې دي دام ټیک دی، دا 50 پکې داخل دي، 50 خو دې مونږ وباسلې دي او دوه به سیوا کړي نه دام پکې داخل دي. مونځ کول په پابندۍ کول په صحیح طریقه کول، کمی دعاګانې چې مونږ ویلي چا پکې ویلی شي، او د جمع سره کول دا الله لازم کړي واجب کړي دي، فرض دي، مونځ فرض دي او جمع واجب ده. د دې مونږ وضاحت جمعه کې کړی.